بل مسله لیکلې ده. هغه مسله دا ده چې دا کاڼي سړی د دینه غمې جوړ کی یا د دینه هار امبیل جوړ کی نو دا استعمالولی شي او کنه. نو علماء لیکلي دي چې دا استعمالولی شي. کاڼې د هغې نه غمې جوړ کی یا هار ترې نه جوړ کی زنانو دپاره اکه کاڼي هغه استعمالولی شي، دا منع نه دي. خو به هر حال د سړو دپاره مثال چاندي استعمالول یا سونه استعمالول، نو دې کې ګوري سړی چې کم دی د چاندۍ نه علاوه هیڅ قسمه څیز نشي استعمالولی، نه سونه استعمالولی شي، نه اوسپنه، نه داسې پیتل، د هغې ګوتمې، د هغې لاکټ، د هغې هېڅ هم نشي استعمالولی سړی. چاندي استعمالولی شي، خو د هغې دپاره هم یو شرط دی. هغه شرط دا دی چې کم از کم دومره چاندي به استعمالوي چې 4 ماشي وي، 4 ګرامه یا 4 ماشي وي. که ګوتمه استعمالوي د چاندي نو هغه به دومره وي چې 4 ماشي وي، یو ګوتمه د هغې نه زیاتې به هم نه استعمالوي. دا د شریعت حکم دی د سړو دپاره. او پاتې شولې زنانه، نو زنانه چاندي هم استعمالولی شي، سونه هم استعمالولی شي، او د هغې نه علاوه پیتل میتل اوسپنه ګوتمه هر څه استعمالولی شي. خو سړو دپاره صرف د چاندۍ استعمالولو اجازت دی، هغه هم د 4 ماشي مطابق 4 ګرامه چي. نو دلته راغلي دي کاڼي، نو کاڼي استعمالولی شي سړی چې مثال د چاندي ګوتمه جوړه کړي په هغې کې کاڼي ولګوي، یا زنانو لاکټې جوړې په لاکټ کې کاڼي هغه هم استعمالولی شي، د هغې څه منع نه ده. نو الله فرمایي د بني اسرائیل